السلام علیکم زه انیس خان او نن د اکتوبر 14 تاریخ تاسو په بچپن کې چرته چنګم خوړلی اوس هم اکثر په غټوالي کې خلک خوري چنګم چې تخلی ته واچې نو ټوله خوله فنکشن شروع کی غاښونه په چباول کوي جامې ټولې لکېږي جبه پکې خپل رول کوي خو لاندې معده حیرانې چې خولې ته څه راغلي دي دومره ډېر وخوشو خوراک کیږي او موږ ته لاندې څه نه راځي هغه په دې منطق معده نه پوهېږي چې غاښونه خو پوره فنکشن کوي جامې ډکېږي جبه لګیا ده او څه وجه ده چې لاندې خوراک نه راځي دغه مثال دی وخت کې زموږ د ملک د ترقۍ او د سټاک ایکسچینج په اسمانونو کې په روان دی روزانه نوې ریکارډ جوړي خو عوام پریشانه دي چې نه بیروزګاری کمه شوه نه مهنګایي کمه شوه چې سټاک ایکسچینج دومره ریکارډونه جوړي او په میډیا باندې حکمرانان دا دعوه کوي چې ملک ډېر په ترقۍ روان دی نو د دې اثر لاندې په عوامو ولې نشته عوام خو پریشانه دي په دې منطق نه جوړیږي نه پوهیږي چې څه وجه ده چې نه بیروزګاري ختمه شوه نه مهنګایي ختمه شوه په دې منطق نه پوهیږي نو دغه مثال د چنګم او د معدې او د دې حکومت د ترقۍ او د عوامو د حالاتو دی ستاسو څه خیال دی سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته